أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق مش كتاب ورکړی هذا كتاب داس تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او کچیر د حق ادا نه کو به دا خلق خسارې مندونکي دي. ثلاثي مجد فيه أبواب. ثلاثي مجد فيه أبواب دي. إفعال ثلاثي مجرد شيء مرباب لأولني صيغة أولني لفظ نبيزنو جكا ثلاثي مجرد والبابون زيادة راجي وثلاثي مجد فيه مر المصدر نبيزنو جكا ده المصدر يو راجي. ثلاثي مجرد مر أولني صيغة أولني لفظ نبيزنو. ثلاثي مجرد شيء مر اللفظ لماده حروف اولنی لفظ اولنی صيغه نه پیژنو ځکه چې ثلاثي مجرد ول بابونه زیات راځي او ثلاثي مجد فيه ول باب صرف یو راځي د له وجه مراد صرف مصدر نه پیژنو. افعال تفعيل تفاعل مفاعله تفاعل استفعال افتعال انفعال د ټول بابو خاصیات جلا دي. او باب افعال دا علامه باب افعال دا ثلاثي مجد فيها او اونلاين باب دا دې پوښتنې د کومه همزه راځي دا همزه قطعي ده دی ماضي نه چې کله موږ مضارع جوړو نو موږ به ماضي معروف نه جوړو داسې چې علامت مضارع به درې کو دی نه چې کله موږ مضارع معروف نه جوړو نو موږ به ماضي معروف نه جوړو دا چې موږ به دا همزه به درې کو دی په جواب علامت مضارع ولګو او علامت مضارع ته به زما ورکو ځکه چې ثلاثي مجد فيه پہچان ده چې دی به علامت مضارع مضمومی او عین کلمه به مکسوره کو بیا یو فعل کثیر عین کلمه مکسوره نه کې بدای ثلاثي مجد فيه چې مضارع مجهول او مضارع معروف شي. ثلاثي مجد فيه لك مثال ثلاثي مجرد والمثال فعل اسن کیا اور افعل اسن کیا نو د دوړ معنی یو شای اصلي فعل اسن کیا او افعل اسن کیا دې معنی چې موږ فرق څنګه کوو دې معنی چې موږ فرق داسې کوو چې ثلاثي مجرد چې فعل دا لازم ده او افعل متعدی ده یعنی د دوړو بابو خاصیت بدل دي او خاصیت په ذریعه سره موږ دوه منځ فرق معلومه ولای شو. لکه ثلاثي مجرد مثال لکه مثال چای درې شانو جوړو پخا چینی پي ثلاثي مجرد چې کله موږ چای جوړو نو چای موږ پخا او به چینی دا درې شانو جوړو لیکن چې کله موږ کثیر موږ دینه ثلاثي مجد فيه جوړو نو د موږ پخا او به چینی او پي دا څلور شان به موږ چای جوړو نو دا څلور ثلاثي مجد فيه دوه سره کوم چای ده لیکن ثلاثي مجرد چې د خاصیت بدل ده او ذایقه بدل ده ثلاثي مجد فيه چې د خاصیت بدل ده او ذایقه بدل ده. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا تنفع ومن نفس لا تشفى ومن قلب لا تخشى. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.